بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سورة العنکبوت یوشتم سپارہ آیت 45 15 اور یوشتمی سپارے اول آیات تے پرندے بانے لون تفصیل شیو لون تفصیل پہ نن بیا کو انشاءاللہ. سورہ عنکبوت کے مومنانو امتحانات ذکر کول درے کہ پا مومنانو با امتحانات رازی آسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون. آیا گمان کئی مومنان گمان کئی خلقو چی دائی با پریخو دلی چی صرف پدے بانی چی دوئی منگا ایمان نوڑے دے او پدے بانی با امتحان نانشی امتحانات پرازی خامخا دکا اللہ وی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پخوانو باندې میں امتحانات روستیو امتحان صد پار راولم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. امتحان دے دا پارم یعلم پمانا دا یظہرا دا اللہ علم کے اشتا چی دمگا علم کی راولی یعنی منگتے اخکارا کی چی رشتی نے سوکتے اور دروجن سوکتے. یہ والا سمیات کے پنور و الفاظ سرا حکمت ذکر کئی دے امتحان وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. امتحانات اولم سر پارا دیرہ پارا اولم چی مومنان او منافقان کارا کم سرگن کم چی دا مومن دے او دا منافق دے چی دا جدا کما. سورہ عنکبوت کی در امتحانات جہاد مع النفس جہاد مع الوالدین اور جہاد ناکار ملیانو او پیرانو سرا. امتحانات دا برازی خامخا برازی نو چی امتحانات رازی نو تبسکے نو دا سورہ عنکبوت یوشتم سپارہ و 15 تمیات پدی کے اللہ وی کہ امتحانات کل پتابہ نرازی نو تبا قرآن زیاد لولے موز با زیاد کے عبادت بدنی با زیاد کے اللہ سر و تعلق ساتی اللہ تبا عاجزی کے اللہ نبا دا گناہونو معافی غواری اللہ تبا سوال کے چدا امتحانات رات آسان کے نو قرآن با لولتا نبی علیہ السلام بانے بچی مصیبت زیاد شو نمونز بے زیاد کولو. منز دا اللہ سره ملاقات کول دی منز چی سڑے کئی دا اللہ سره دے خبری کئی اللہ سره ملاقات کئی. قرآن چی سڑے وئی اللہ سره خبری کئی قرآن دانا اللہ خبری دی حتی یسمع کلام اللہ. سورہ توبہ کے شپږم آیات کی وئی نو امتحانات باب خامخا راضی قرآن کریم بیا چکل تاریخ ذکر کئی دے امتحاناتو. نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کی راضی امتحانات درے قسم دی انبیاء علیہ السلام زیاد امتحانات راتو داغی درجی با اللہ اچتو دے.
دنیا کې چې اوسړه درجه غواړي امتحانات ډیر پاس کوي ډاکټر شي انجینیر شي افسر شي ډیر زیات امتحانونه پاس کی نو عام خلکو کې درجه اوچته شي مؤمنانو باندې تکلیفونه راځي دای ګناهونه الله معاف کوي کافر مشرک باندې تکلیف راځي امتحان راځي هغه الله ذلیل کوي خو بیا هم انساني فطرت ته چې کله امتحان راشي نو په امتحان کې سړی پریشان کیږي نو الله وی پریشان کیږي ما دنیا کې معصوم بچي چې کله هغه تکلیف راشي څوک ته سوي نور معصومان وخی وایي زما ته داجی ته یادوم او کور کې رونه خیان دي چې خپل کې جنگ کوي نو چې کم کمزوري نو ته یې زما دې بیبي ته یادوم زما دې داجی ته یادوم سکول او کالج کې مدرسه کې چې کمزورې طالبي کمزورې سټوډنټي نو چې هغه سره نور ملګری زیاته کوي وخیه ټکایې نو یې زما دې استاد ته یاد کوم نو استاد ته یاد کې هغه ته وای ناغله سزا ورکړي هغه نه اخلاص کی دا چې الله پاک وای په عام فهم خبره سره عام خبره را د پښتو چې کله تا ته یو سړی کور کې رونه خیانې تکلیف رسي نو کمزورې پلار ته یادې مور ته یادې سکول کې استاد ته یادې مدرسه کې استاد ته یادې نو علاوه چې تعالی څوک تکلیف رسي نو مال یاد کا ما ته وایا ما سره تعلق ساته نو الله سره د تعلق ساتل دای طریقه سره عبادت بدنی د الله کا عبادت مالی د الله کا الله سره تعلق ساته امتحانات زیات شي نو قران زیات لولا او الله سره تعلق ساته الله ته یاد کا چې څوک د سره زیاته کوي الله ته یاد کا یا الله دې ما سره زیاته کوي الله دې اخلاص کې الله زما امدادو کې امتحانات پتا باندې په مختلفو شکلونو کې راځي امتحانات په کله د بدن وی امتحانات په کله مالی وی کله بجانی وی دا امتحانات مختلف قسمه راځي دا امتحانات دا کله بعد خوشاله په شکل کې لکه سورې فجر کې الله پنځم او شپږم آیات کې وایي پنځم آیات سورې فجر کې وایي چې امتحان اخلم د مؤمنانو نه یو طریقه دا چې مال او دولت ول ورکم خوشاله ول ورکم او دا ول ورکم نو دا ځنه امتحان اخلم چې ته دې کې د الله شکریا ادا کې او کنه ته مستی کې نو کو شکریا دې ادا کې د الله د نعمتونو نه الله به در باندې نعمت زیات کی لکه سورہ ابراہیم کې و آیات کې وایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که تاسو ما د نعمت شکریا ادا کا نعمتونه به در باندې نورم زیات کم که ناشکری دیو که نعمت په دنوال ما عذاب به در باندې راولېږم دنیا کې مثال داسې دی یو سړي سره ته احسان وکې نو دا غي جواب دو قسمه ملاويږي رد عمل دو قسمه یو رد عمل دا دی چې تا چا سره امدادو کې مالی جانی نو هغه تا ته وی چې دا تا ته الله وسر کړي طاقت در کړي دا زما په تابانه حق ته ته ما سره خامخا دا کې خامخا به دا ما سره کې دا ته ما سره احسان نه کې تعالی الله وسر کړي دویم کس چې هغه سره احسانو کې نا شکریا ادا کی چې الله دې تاسو سره ډیر خو کی ما سره په تکلیف کې امدادو کو ما ته په جهالت کې زما رهنمایو کا قران دې راته خلو دین دې راته خلو ایمان دې راته خلو زما اصلاح دې وکا نو نور کا سو شکریا نشي دا کوله نو دا خو ته ویل شي کنه چې الله دې تا اجر درکړي جزاک الله الله دې تا اجر درکړي
من لم یشکر الناس لم یشکر الله. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د بنده شکریا ادا نه کړه الله د الله شکریا نشي ادا کولی. دا قران الله را لګل دی نو انسانانو ته ویلي دي چې کوم پوهه خلک ته علما دي آی ته ویلي دي چې دا نور خلکو ته ورسوي. مخلوق الله پاک پیدا کړي، انسانان الله پاک پیدا کړي. او دنیا د اسباب د نو دنیا کې وتا یو سړی نه ته تاسو کې چې ته چا پیدا کړي نو وتا ته وی الله. دغه پیدا دا مور او پلار نه دی چې مور او پلار یو ځای شو نو هغه نه دی الله پیدا کو. خدای داسې نه وای چې زه مور پیدا کړم یا پلار پیدا کړم، وای زه الله پیدا کړم. اصل ترجو کوي دا چې یو سره تاسو احسان کی خو بیا الله پاک وای چې د مین نه بدا مور او پلار نه لري کې وبالوالدین احسان. ٹھیک ته الله وای ما خو پیدا کړي او ظاهری اسباب انا تمور پلار ګرځېدلې دي نو مور او پلار سره احسان کوا. وبالوالدین احسانا الله وای چې دې مور او پلار ما خیال ساتلو، بچې مې ولا تابعدار کو، بچی ته مې چې د مور او پلار خیال ساته. که دا مور او پلار بیا ناشکری کوي د الله او د الله خیال نه ساتي، الله خود د مور او پلار خیال ساتو، د دې عزت کو او بچې ولا تابعدار کو چې د مور او پلار تابعداري کوا. وبالوالدین احسانا. خدا مور او پلار که بیا د الله احسان نه مني چې الله ولا بچې تابع کړي دي او دې بیا بچی ته داسې خبره کوي چې هغه د الله د خفګان خبره. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. کدا مور او پلار بیا تا باندې کوشش کوي وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الله وی ما د مور او پلار د دې بچی لحاظ کړه او ساتلو بچی ته مې د مور پلار تابعداري کوه. او دا مور او پلار د الله شکریا نه ادا کوي چې بچي معلومات تابع کو او دای زما خلاف خبره تا ته کوي نو دای نه شکر وکا نو الله بیا بچی ته وی فلا تطعهما. مما نه دې دوارو امینس کې انسانان به مین نه باسي پیدا کړي الله خو مور او پلار به مین نه باسي، ظاهری سبب یې تاغه ګرځولې دي. دا چې تاسو سره چا احسانو کو قران یې ته خو ایمان یې ته خو دا خو تعالی خو او ظاهری سبب یې ته استادو ګرځول نه امین نمو باسا. بدنی پرال دی، روحانی پلار دی، امین نمو باسا. معاشره کې د قران قدر نشتا، قران عزت نشتا، قران چاله سخکاری نه کما درجه چې د قران دا نه قران نه ور کوي کا امیان دی او کوملیان دي. مدارسو کې اکثر ټول نه بعض دیونو کې داسې چې کتابونه درس نظامی هغه چې وای نو هغه د دې قران د پارس دکېږي او هر یو سره دا مني چې دا فنون او دا علوم دا قران نه پاره او چې کله هغه علوم او قران هغه ځکې نه په قران باندې بیا اوچت کی دوره حدیثو کې بیا قران نه ځکې او دا اول نه لسته کله دا زوتای چې دا پوړای دا اندر پایو سړي د قران ته ځان رسو دا قران لپاره اسباب دي نو بیا قران نه ځکې. نو د دې مثال دا چې کور کې مور او پلار د بچی تربیت وکي چې بچی رالوي شي په خپل خودريږي بیا د مور خلاف کوي د پلار خلاف کوي او بیا خاص کر چې واده ولوکي بیا مور او پلار هغه پریږي او خزه په باندې بیا زور ورکي. نو دا حفظ مراتب دي. الله وی من لم یشکر الناس لم یشکر الله. چا چې بنده شکریا ادا نه کړه دا زما شکریا نشي ادا کولی. نو امتحانات په در باندې راځي، د خپلونو به راځي او د پردونو به راځي، ستاسو نفس نه به راځي. ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه. دې سورې عنکبوت کې دا درې امتحانات ذکر کړي. نفس سره مجاهده کې ستاسو نفس به آرام غواړي
ته به د سره مقابله کې که ته دا نفس تا سوی او ته د دو منی دې تا ټرین نه کو نو بیا دې ستا خبره نه مني بیا چې دې تا ته سوی نو هغه مني چې دا نفس په ځان باندې اوچت کو دا له خوب درځي آرام درځي یو طرف ته مونږ دی درس دی بل طرف ته خوب دی تا خوب له ترجیح ورکا چیرې زما بدن خو ټیک نه دی او قرآن درس پرې خو مونږ دی پرې خو نو دا بدن دیتا ځان باندې مسکو بیا چې دې سوی نه هغه بتکه نه نفس داسې ټرین کړي چې تو ته سوی چې هغه کوي مجاهده د نفس وکي نفس سره مقابله کې ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه دا چې مجاهده وکا دې نفس سره نو فائدې بیا تا ده پاره ده او چې د سره مجاهده وکا مقابله دی وکا او دې ځان تابع کو نو فائدہ ستاره بیا واستاز نه غواړي د نیکای کار او تانه بکیږي اټومیټیکلی به تاسو سبا عادت جوړ شي عادت چې جوړ شي بیا نه بدلی تاخه عادت جوړ کړی دی نفس باندې دی ځان غالب کړی دی نو دا فائدہ اومتا ده پاره ده ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه چې تا نفس سره مجاهده وکا دنیا کار دی پرې خو قرآن دی پی زورور کو دا نفس یو نمنل سہولتون دی پریخو دا سر دی مجاہدو کا مقابلو کا او تا پی زورور چنو ستا فائدہ دا ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسی او کنا زان دی ٹرین نکو بیا چی دا نفس تسوئی بیا چی دا منزو خیرہ طبیعت می ٹھیک نو نفس پزان غالب کو دیو جن نبی علیہ السلام دعا خی وقنی من شر نفسی وقنی من شر شیطان اللہ بچ کی ما دا شر دا نفس نو دا نفس تا اول دشمن دے ندن و پناہ واری دا شر وقنی من شر نفسی وقنی من شر شیطان اللہ ما دا نفس تا شر نبچ کی اور شیطان نه شر نه می بچ کی لکه دا نفس دی دې چې کله په تا باندې زورور شو په ځان دې زورور کو نو دغه طبيعت هم داسې دی دا نفس چې دې زورورتیا غواړي دې ځان غالب کول غواړي په تا باندې د الله سبحانه شپاره سوره یوسف کې اول آیات کې وایي د سوره یوسف 53 نمبر آیات د دې الله سمې شپاره اول آیات وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء اذن پاکو مخفل ځانو خپل نفس یقینا نفس دې لاماره بالسوء خاخا حکم کون کې په بدای سره دا نفس پتا بدای لرا وایي د دې آرام وایي دا نفس ته آرام وایي دیوتا گناہ تا آمادہ کئی نو دا نفس امارہ بسو دیتا ہوئی وما ان النفس لامارۃ بالسوء کله چې تا د سره مقابله وکا بل دا چې د دې نفس د دې صفایان نه کې د دې صفاتونه باندې کې د دې نفس کله دې صفاتونه دې شروع کا دیوتا باندې بیا زوروريږي دیو کنٹرول کے ساتھی دے چتایو ځلې ټرین کو او یو ځلې کنټرول کې راوستو بیا وستا تابع وي او کنه ته هر وخت د ځان صفاتونه کې د نفس صفاتونه کې نه الله ودا سم کوا سورہ نساء 15 سپارہ آیت 50 الم تر الذین یزکون انفسهم ایلذلی تا کسان یزکون انفسهم چې ځان پاک پاک کوي یزکون انفسهم ځان پاک پاک کوي د ځان صفای نه کوي د نفس صفای نه کوي الله وی دا ځان سره بد کوي فلا تزکوا انفسهم ځان پاک پاک مکوي تا کسان لیدلی الله وی چې ځان صفای نه کوي ځان پاک پاک کوي چې ډېر خسرې ما
د نفس صفیان مکوا او بیا دلته وتاوی الم تر الى الذين يزكون انفسهم تعالی له کسو اذا نفس صفیان کوي دا نفس صفیان بیا وتا سورہ نجم کې وته ډایرک وای او سورہ نجم وشتم سپارا آیت نمبر 9 دلته وته ډایرک وای فلا تزکو انفسکم ځان پاک پاک مکوئ فلا تزکو انفسکم ځان پاک پاک مکوئ د سره مجاهده وکا ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه چا چې مجاهده وکا نو مجاهده د پاره د خپل ځان نفس ټرین کا بیا سورہ بقرہ کې د نفس د ټریننګ لپاره له صفات 177 نمبر آیات کې پیدا کې دې سره تعلق ساتي پیدا عمل سره عقیدم د تسمعي او عملم د تسمعي دانګي کله چې تا دا نفس په کنټرول کې راوستو نو ته به کامیاب شي سورہ فجر وګورئ دې سمجھ پارا سورہ فجر آیت نمبر 27 چې نفس سره د مجاهده وکا او دې مجاهده کې ته پاس شوي نفس ته کنټرول کې راوستو نو نتیجه ګورا نتیجه څه شو دې سمجھ پارا سورۃ الفجر آیت نمبر 27 یا ایها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نتیجه دا غسوا چې نفس کنټرول کو او دې کنټرول کې راوستو نو یا ایها النفس المطمئنه بیا بدیم د خوشاله دا نفس ور بیا خوشاله مطمئن وي نو الله وته یا ایها النفس المطمئنه اے نفس مطمئنه اے نفس په اطمینانو ارجی واپس شو الى ربک رستاتو راضیه مرضیه راضیه په داسې حال کې چې ته راضی د الله نو مرضیه او الله راضی دستانو قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہ او زه د استادانو نامې زدي اخلم بي وقوف سره چې هغه استاد نوم نه اخلي ځکه قرآن ته وایي چې دا استاد چا باندې اعتراض کیږي دا نوم واخلا سورہ بقرہ کې چې کله اعتراضونه کیږي په نبی علیہ السلام باندې په فرشتو باندې نو دلته 98 کې وایي من کان عدوا لله وملائکتی ورسوله وجبریل ومیکال سوچ دا الله دشمنی د ملائکو دشمنی د پیغمبرانو دشمنی او جبرائیل او میکائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام د دې نامې وایي نو ملائکو کې خدا او خدا په خلکو باندې بد لګید په دې باندې اعتراضونه کول نو الله تعالی نامې وایي وجبریل ومیکال ملائکه کو ویلا جبرئیل او میکائیل کنا ورځي نامې وته وایي ولی چې دای په باندې خفه کی په دای بد لګی دې د دای نامې ستاره استاد نوم چې په خلکو بد لګي تی وته والا او که بد نه لګي نو د استاد نوم په عزت سره والا نو تبو سره خوشاليږي زړه باندې خوشاليږي او دا غي شکریا به ادا کیږي موسی علیہ السلام چې کله مقابله کوله جادوګرو سره او جادوګرو هغه کله ایمان وروړو نو هغه بیا هغه چې آمنا برب العالمین مونږه ایمان وروړي پر رب د مخلوقاتو بیا ورپسې وای رب موسی او هارون نو دا کافیو کنه چې آمنا برب العالمین مونږه ایمان وروړي په رب د مخلوقاتو نه بیا د موسی علیہ السلام نوم اخلي د هارون علیہ السلام نوم اخلي رب موسی او هارون د موسی علیہ السلام پر رب باندې
او د هارون علیہ السلام پر رب باندې ځکه هغه و طرف خوله و دا غي شکریا ادا کوي چې دا رب مونږ او پیژندو نو مونږ ته دا رب چا خوله دي دا رب مونږ ته موسی علیہ السلام خوله دي دا رب مونږ ته هارون علیہ السلام خوله دي نو رب موسی او هارون پر رب د موسی علیہ السلام او پر رب د هارون علیہ السلام دای شکریا ادا کوي دای نمونه وښته بی وقوف سره کمکل سره او یره د استاد دا زم دې د ادب نه الکه ته قران دی ویلې د قران ته ناشته خو پوي په باندې نه دې ضرورت کوشش لري نه په ځان پوي کړی دی او نه په عمل کې رب موسی او هارون دا نومي واخلا چې زړه دې خوشاله شي زه چې کوم درس کې ما دا شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقده او قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم او بیا د دوی نه مې ډېره زیاته فائدہ کړې ده د دوی نوم ډېر زیاته خلما او کلی کې مې دا مولانا عبید الحق رحمه الله انا من قرآن ویلې د لذي ترجمه نو دا غنم اخلم چې هغه نه مې هغه باندې احسان کړی دی انا مې ترجمه ذکر دا او نو چې تاسو راځه احسان وکړو دا شکریا ادا کا من لم یشکر الناس لم یشکر الله چا چې د بنده شکریا ادا نه کا ادا الله شکریا هم نشي ادا کوله نو راضیه مرضیه قائد محترم شیخ القرآن سے داغی رفیق حیاتو دا امی اشاعت و امی یمان آغی دا قرآن خدمتو کو دا قرآن ترجمه پا یوسف زی جبا کی پا پختو کیو لکلا نایت انم کی ہو رضیت التراجم اور بے پا اردو کی داغی ترجمو لکا دا قرآن نایت انم کی ہو مرضیت التراجم راضیتا مرضیہ راضیتا تبرازی دا اللہ نا مرضیہ اللہ برازی دا تانا دا پختو دا قرآن ترجمه تی انم کی ہو رضیت التراجم او دا اردو ترجمه لی انم کی ہو مرضیت التراجم او قائد محترم شیخ القرآن سے دائی کتاب دے تنویر الجنان دا قرآن فی مشکلات القرآن تنویر الجنان فی مشکلات القرآن قرآن کے ذکر مشکلات تھی کہ پدرس کی وہی آگئی لکلی دی دو جلد کیوں اسے داسیوں کو چدا تنویر الجنان اور رضیت التراجم دے دوالا یو کتاب کی راوستو اور آگئی تینم کے ہو مجمع البحرین فی تفسیر الزوجین دو دا علم دریابونا یو ذکری دی خزی او خاوند دوار راوست پدی یو کتاب کی مینس کی رضیت و تراجم راوستو ترجمه دا پختو او حاشی تغالو تیوتا تنویر الجنان راوستو اس رنبے چاپ شو پنجپیر کی رنبے ایڈیشن رالو رنبے ایڈیشن چاپ کو او چسنگ رالو پروژه کی نو په 15 منټه کې هغه خلاص شو اوسې دوباره بیا اډر ورکړل چپای تا مجمع البحرین من تفسیر الزوجین د استاد نوم دا نفس لري کنټرول کو نو نفس مطمئنه شو یا ایو النفس المطمئنه اے نفس مطمئنه نو نفس دې دا اماره بسوته دا ګناه طرف ته سره راغواړي چې کله تا دې ټرین کو نو بیا دې شو نفس مطمئنه او کله دې ټرین نکو نو بیا دریم یو نفس نفس اللوامه نفس ملامت کون کې نو قیامت کې به بیا دا نفس بیا تا ملامت کوي سورہ قیامت کې یو کم دیر سمجھ پارو ګوري سورہ قیامت یو کم دیر سمجھ پارا دوی میات نفس لوامہ لا اقسم بیوم القیامہ
ولا اقسم بالنفس اللوامه لا نه داسې څنګه چې ګمان دې د مخلوقو اقسم شاید کوم زو بیوم القیامه ورځ د قیامت نه داسې څنګه چې ګمان کوي انسان شاید کوم ورځ د قیامت ولا او نه داسې څنګه چې ګمان کوي انسان اقسم شاید کوم زو بالنفس اللوامه هغه نفس چې ځان به ملامت کوي سبا قیامت کې او بالنفس اللوامه نفس ملامت کون کې بیا په قیامت کې دې مزان ملامت کوي نو نفس اماره بسوته چې اماره بسوته نو دې ته ټرین کا د سره مجاهده وکا ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه سورہ عنکبوت کی وہی شپږم آیات کې ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه چا چې مجاهده وکاو نو مجاهده د پاره د خپل ځان نو چې کله تا مجاهده وکړه نفس سره مقابله وکړه او په دې نفس باندې غالب شو زور ور شي بیا چې ته دل سوي سکار پکې نو بیا تعالی کوي نو بیا نفس مطمئنه شو یا ایو النفس المطمئنه او که نفس ټرین نکو مجاهده دې سره ونکا مقابله دې نفس سره ونکا نو بیا په قیامت کې دا بیا وتا ملامت کوي لا اقسم بالنفس اللوامه بیا ولی ملامت کوي نو سورہ عنکبوت کی اول جهاد مع نفس ذکر کو چې تبا اول د خپل نفس سره مقابله کې بیا چې دل ته سوي تو ولې دې ټیم کې ودکېګما دی وسوینا دې ټیم کې سبق وېما دی ولتا سوینا تابعدار ودی او کنه دې تا ټرین کړی نیوي د مانزه ټیم وي ته به تیز مونږ کوم دی وینه ما ته خوب راځي دې بیا وخت نه نشي پاسې دی دې په ځان زور ور کاو ما دې او دا چې قران سره وای په قران ځان پوي کی او بیا په عملو کې نه د ژوند ډیر آسان شي او ان جاهدوا فانما يجاهد لنفسه نو نفس سره مجاهده کې jihad مع النفس نو دا jihad دا تکلیفونه امتحانات په دربان راځي اول به خپل ځان ټرین کې خپل نفس سره مقابله کې او الله تبا یادې او بیا ورپسې نور امتحانات دي وقنی من شر نفسی وقنی من شر شیطان او پناه غواړم د نفس د شر نه وقنی من شر شیطان او دویم قسم بیا شیطان دی دویم نمبر کې وقنی من شر شیطان نو چې شیطان درته وسوسه چي نو اب بیا الله ته یادې سورہ نحل کې آیت 98 کې وایي فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کله چې اراده کې د لوستلو د قرآن دا شیطان باندې منی کوي نو فاستعذ بالله پناه غواړه په الله سره الله ته یاد کا فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غواړه په الله سره د شیطان نټلی شوی نو وقنی من شر نفسی وقنی من شر شیطان نو امتحانات پر راځي خطبه امور مصلحه هغه بکې عبادت بدنی به د الله کې عبادت مالی به د الله کې الله تبارک کے اللہ تبے یادے اوتل ما اویلیک من الکتاب اولولا چوئی کی نشیتا تر قرآن نو واقم الصلاة او پابندی کو دمونو امتحانات راضی نمونز بزیاد کے انور تفصیل با انشاءاللہ دی بانی بیا سبالکو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین